او دی جابر اخره کې پستر ګنا بیناو وی که نظر می لګې دی ما به تاسو ته دب شجرې ځای ښودلی وي چې دلته شجره وه حضرت عمر هغه شجره بیا وواله اول یې هغه وواله ځکه خلک به راتلل او هغې سره به د بدعاتو د شرکیاتو او نور غلط کارونه به کول چا به تضامن غوښتل چا به لوڼه غوښتلې او چا به راتل تورې و تاویزاندولې چا به برکتونه چا به ځان ور پورې مګه لکه نن سبا خلک کوي که نه کوي زمونږ په علاقه کې د اتمانزو کې یو ډب دی ډب پېژنې که نه د هغې په غاړه باندې یو اونه وه صاحب هغې له به خلک راتلل او زیارت ورشه پخوا بیا ختم شو او زیارت کې به ډولکې پروت مستقل نو خلک به راتلل او چې څوک به ناجوړه شو ته به بیا شو هغه ډولکې به یې واو څه به یې وي د ډب د غاړې لالا لال پېژنې که نه ښه شي ته ښکلي شي ته خلک لال وایي د ډب د غاړې لالا زه راغلی یم تالا چې ته مې خلاص کې د دې تبې د جنجاله ډولکې به یې واو خر بچو دا به هم د تبې نه دې خلاصه یا خو په تبه مړ دی په خپله دا ډګډېدل به هلته یو شوه وه هغې ته به یې سوری شوه وې وایي دا ماشوم باندې سوری شوی دی اوس هم چې کم ماشوم مور کې پی نی که نه او کم پی وخوري نو کمزورې شي د بله وجه نی سورې مورې نشته چا پې سوری کړی دی وایي دا پیرې په لاره ته یا چې ته پیری تله د هغې سوری پې راغلی دا د ښځو خپل کتاب دی په شریعت کې د دې څه ثبوت نشته د سورې مورې د پیریانو سوری کم دی وایي دا پیرې تللی دی یا پیری تللی ده او سورې پې راغلی دی نو هغه ماشوم به یې بوته نو هغه اونې سوري کې بیا ومنډه پورې غاړه او بیا به یې یو څو ځله بیا وکړه بس وایي دا ټیک شو دا رواجونه اوس هم خلک کوي اوس د ګورې زیارتونو له دا ټول زه چې چېرته داسې په لاره ځم پروګرام نه زیارت ته وګورم دا زمونږ دا لونډان طالبان پکې تاویږي را تاویږي هلته نه ښځې غواړي خیال دی راغی څوک یو غوټه ورکړي و یو زوی به مې کېږي او څوک دوه غوټې ورکړي وي دوه زامن به مې کېږي او څوک درې غوټې ورکړي وي درې زامن به مې کېږي دا د زیارتونو سره ته نه ګورې ټوله دنیا نښتې ده په دې څیزونو او څوک پکې لا یو مې پکې لا ولیده ژبه یې رستې وه ژبه یو کاڼې لال دی یا باندې مې داسې کوي قرآن سم نه شم ویلی چې قرآن سم ووایم مې دې خوا راشه مې ډب دې کمزورې ورکړم چې زه ولې ډب ورکړم چې پیته ترې راله جوړه کړم پیتو پېژنې که نه پخوا چې به خلکو هغه پیتو کوله چې مې پیتو ترې راله جوړه کړم چې دالم ویلی شي او ظالم ویلی شي دا قمقل قوم دی بې وقوفان نو دقه رنګې به هغې زمانه کې بعضې خلکو دا لوبې کولې نو بس حضرت عمر لاړو یو رګه جاله وله ختمومه نو بس اونه یې د ویښه وواله زه اوس ورپسې شه تبرکات ثابت دي په خپل ځای دي تبرک به آثار النبي و به آثار الصالحین ولې عمر په تبرکاتو نه پوهېد دا خو ثابت امور دي خو خلکو د هغې نه ناجایز فایده اخیستله غلطه فایده ترې خلکو اخیستله نو ځکه هغه شی لرې که د من نه شابه و دا حقا د عادت تعارض او استراب چې ما راته وختي ختم کو شابه دقه مناسبت د باب دی او مولانا اضافت دادنا ملابستنا دی اصحاب الشجره اصحاب څوک الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجره شابسه ها بوس په پاتې شي په شان د تمر او شعیرو لکه تمر شعیر چې پاکۍ صفا دانې ته وباسي او ګند پاتې شي او ډیران ته وغورځي نو الله به پاک وي پروا ونه ساتي هلاک به کی لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله رواه الترمذي ورپسې شاه تکړه شاه سفیان ابن عیینه مراد دی دینا معلومیږي چې ذوالحلیفه میقات او هغه وخت مقرر شوی او شابه دا جمله مې د ظهري نه ده اورېدلې نو پته نشته چې ټول حدیث یاد دی که دا صرف د اشعار او د تقلید یاد دی شابه
سارو ته غاړه کې میلونه او خان له پقب کې کتاب الحج کې خویلې دي کنه ورپسې شا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ولی هغه وخت پته نه و دي په تمه و چې مکې ته به داخلېږي شابه کور ته پته و نو بیا پې ولې سر خری و بیا خو یو ورځ به پس بیا په خپله هم خریه ورپسې شه او دا نیم ساع یو مسکین لها او دې کې خيار دی مولانا صاحب اتفاق دا یې موربع او دې کې د درې واړو کې خيار دی ورپسې شه شاته یو ښځه ملحقه شو آواز یې ورکا سیوی یا امیر المؤمنین هلک زوجي د دې ښځې د فصاحت ته ګوره کړه حیران بشي هلک زوجي زما خاوند وفات شو وترک الصبیة جمع د صبیون دا ماشومان یې پرېښي دي صغارا واړه والله ما ينزجون كراعا ولا لهم زرع ولا ضرع وخشيت أن تأكلهم الضبع وأنا بنت خفاف بن إيماء الغفارية لما خاون ملشو او ما شمان بچی پریخی دی والله ما ينزجون نشي خوڑلے دوی نشي خوڑلے سشي لرا وایا کراع سود ساروی د خپې غوښه د خپې مونږ ته څه وایو په پښتو کې سوا یعنی دونو